بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخونکی او مهربانه دی. ګرانو عزتمندو درنو مشرانو همزولو کشرانو ورونو خویندو او زړه ته ډېر زیات رانږدې ګلالو بچو د ټولو نه مخکې زه تاسو ټولو ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ته اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه پاکې هیلې او نیکی پیرزونې وړاندې کوم. ګرانو وطنوالو، ځینې خلک دا وایي چې تاریخ دومره اهمیت نه لري، خو داسې خلک په غلطه دي. اوس که موږ خپل هیواد ګران افغانستان ته وګورو، نو که موږ د افغانستان د تاریخ نه ځانونه خبر نه کړو نو موږ مخکې نشو تللی. افغانستان یو داسې هیواد دی چې دا د پښتنو، د تاجکو، د ازبکو او داسې د نورو ټولو قومیتونو یوه ګلدسته ده چې په هغې ګلدسته کې د پښتنو ګلونه لږ زیات دي، خو د دې ټولو ګلونو په وجه دا ګلدسته ډېر ښایسته ښکاري، او که دا ګلونه ځان له ځان شي نو بیا به د دې ګلدستې نه هغه ښایست ختم شي. نو که دا ګلدسته زموږ په وینه هم دغه شانتې ښایسته ښکاري نو موږ به د دې دپاره خپله وینه هم ورکوو. ګرانو وروڼو او خویندو، چې کله پاکستان جوړ شو نو پاکستان د نورو هیوادونو په ځمکه جوړ شو، لکه د افغانستان، سند او بنګال. په دې ځمکو اوسیدونکي یعنی پښتانه، سندیان او بنګالیانې د پنجاب یرغمال کړل او د دوی ځمکې هم پنجاب ته په حواله کړې. خو په دې تقسیم کې د کانګرس، د مسلم لیگ او د وایسرای هند لارډ ماونټ بیټن په منځ کې د پښتنو په سر باندې سودا وشوه. لارډ ماونټ بیټن کانګرس ته وویل چې بنګال او پنجاب به درته تقسیم کړم، خو صوبه سرحد به پاکستان ته پرېږدي. نو دغسې د پښتنو په سر باندې سودا وشوه او بلوچستان ته خپل آزاد حیثیت ملو شو. نو په دې وجه پاکستان همیشه په دې کوشش کوي او دا غم وي ورسره چې څنګه دا پردې ځمکې د ځان سره وساتي. خو چونکې پاکستان د برطانوي استعمار یو ناجایزه اولاد دی، نو پاکستان هم هغه د انګریزانو پالیسي جاری وساتله. لکه چې څنګه انګریزانو ټول هندوستان د فوج او سیول ملټري اسټابلیشمنټ په ذریعه خپله کالوني ساتلې وه، نو هم هغه فارموله پاکستان هم جاری وساتله. او د پنجاب د فوج او سیول ملټري اسټابلیشمنټ په ذریعه پښتانه، سندیان او بنګالیان یرغمال کړل، او د کال 1948 نه پسې بلوچیان هم د خېټې لاندې کړل، ځکه چې د دغه وخته پورې بلوچستان یو آزاد ریاست و. اول خو چې کله پاکستان جوړ شو نو په هغه وخت کې پلازمینه یعنی دارالخلافه کراچۍ وه. نو د مرکزي حکومت نه د صوبه سرحد حکومت ته یو مکتوب راغی چې که د دې پښتنو نه مو خپله ژبه، خپل کلتور او خپل تاریخ هېر کړي نه وي نو دوی پاکستانیان کیدی نشي. نو دا د محکوم افغانستان د صوبه سرحد په پښتنو باندې اولنې ګزار و. د پاکستان د جوړېدو نه پس د پښتنو وهل، ټکول، تاله کول، شرمول، خیدول او وجل دا یو عامه خبره وه. خو د دې هر څه باوجود زموږ تش په نوم قمپرسته مشرانو په کراچۍ کې په آئین سازه اسمبلۍ کې د پاکستان د وفادارۍ قسمونه خوړل. بیا په 12 د اګست کال 1948 کې د پاکستان پنجابي فوج په بابړه کې د پښتنو په پرامن جلوس باندې ګولۍ وچلولې او د 600 نه واخله تر 200 پورې ولس یې راله شهیدان کړل. خلکو به خپل مړي پټول، ځکه چې بیا به ورپسې د پاکستان فوج تلل چې موږ له پیسې راکړې، ځکه چې ستاسو په مړو زموږ ګولۍ خرڅ شوي دي، نو د هغې ګولو پیسې به تاسو موږ له راکوئ. په بابړه کې زموږ خویندې میندې سرتورې شوې، په خپلو لوپټو به د چا زخمونه تړل او چا له به زنې تړلې. زموږ خویندې میندو به قرآن شریفونه د پنجاب فوج ته نیولي وو چې ګولۍ مه چلوئ، او هغوی هغه قرآن شریفونه هم په ګولو باندې سوري سوري کړل. پښتانه مړه کېدل، خو د افغانستان دولت ورته په بټو بټو کتل. نو بیا د پاکستان دولت سوچ وکړو چې په پاکستان کې دننه خو د پښتنو په قتل عام د افغانستان دولت څه عکس العمل ونه ښودو، نو راشه چې لږ مخکې لاړ شو او په افغانستان کې دننه په مغولګۍ کلي کې په 28 د جولای کال 1949 کې بمباري وکړه او زمونږ 30 کسان پکې شهیدان شول. د هغه وخت نه پاکستان په آزاد افغانستان کې مداخله شروع کړه. ګرانو وطنوالو، ستراتیژي درې قسمه وي. یوه افنسیو
دویمه ډیفنسیو افنسیو او دریمه ډیفنسیو. اوس افنسیو څه ته وایي؟ فرض کړه چې څوک په افغانستان کې ناست دی او هغه ته پته ولګېده چې زما دشمن په کوم ځای کې ناست دی، نو دی ورپسې لاړ شي او همغلته د مخکې نه هغه ختم کړي په ځای د دې چې هغه دپسې راشي، نو دې ته افنسیو وایي. دویمه ده ډیفنسیو افنسیو. هغه داسې وي چې که یو کس په افغانستان کې ناست وي او په هغه پسې څوک راشي، نو که دی مړ کړو خو د ملګري په خپل دشمن پسې بیا لاړ شي او هغه ختم کړي، او که دی ژوندی پاتې شي نو بیا دی سره د ملګرو په هغې پسې لاړ شي او هلته د هغوی بندوبست وکړي. او درېیمه ستراتیجي هغه ډیفنسیو ستراتیجي ده چې یو کس په افغانستان کې ناست دی او د دې په انتظار دی چې په ما به څوک حمله کوي، نو که چا پې حمله وکړه نو که مړ شو خو مړ شو، او خو که دی بچ شو نو دی بیا د بلې حملې انتظار کوي چې کله به دشمن په ما باندې حمله کوي چې زه د هغې نه ځان بچ کړم، چې دا د ټولو نه کمزورې ستراتیجي ده. پاکستان د اوسه پورې افنسیو او ډیفنسیو افنسیو ستراتیجي استعمالوي او اوسه پورې افغانستان صرف ډیفنسیو ستراتیجي استعمالوي چې دا د ټولو نه ډیره او ډیره کمزوره پالیسي ده. نو چې تر څو پورې افغانستان افنسیو او ډیفنسیو افنسیو ستراتیجي اختیار نه کړي، نو بیا د صرف خپل شهیدان او ټپیان شماري چې په هغې کې د افغانستان د دولت ډیره ښه تجربه شوې ده.